السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیمانو سره زم تاسو ورور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو راغلیو دیر چوکیاتن ته. چوکیاتن کې احمد الله خان رور کور ته. احمد الله خان رور کم چې زمونږه د 99 کال وړاندې پاک رسېدلی دی. پېښور کې به په هوټل کې ویټري کوله. خپلو بچو له به حلال رزق ګټو. خپل بچیان عزت نه دي خفه کړي. د بچیانو ضرورتونه د هغوی د ژوند هره خوشحالي هغوی سره شریکه کړې ده، هغوی له یې راوړې ده. هغه رور کله د ګردو مرض ورته ولګېدو، د ډېرو سختو نه د ډېرو ستونزو له د علاج د نیمګړتیا له وجې او د ژوند هغه سختې هغه تېرې کړې. د ژوند هغه بازي بیله 7 کاله وشول چې هغه به حق رسېدلی دی. هغه بچیان زموږ سره ناست دي. د کومه کاکۍ چې تاسو ته ښکاري دا د پلار د مرګ نه 4 میاشتې بعد شوې ده. 3 لوریانې، یو دا وړوکی بچنګېتې پاتې شوی دی. دوی دا ژوند چرته تیروي، چا کری تیروي. ژوند کې څونه سخت دي. د دې د خوراک سکاک، د دې د جامه پایزار، د دې بچیانو تعلیمونه، د ژوند هغه ضرورت کم چې زما او ستا ضرورت دی دا د کم ځای نه څوک پوره کوي. زموږ سره هغه خور نسته، دوی نه به تپوسونه کوو او د دوی د ژوند په اړه زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورې. وعلیکم السلام. خورې دا راته وایي احمد الله رو چې کله پېښور کې ویټري کوله، خپلو بچو له مزدوري کوله، هر څه به ډېر تېرو، خپل کور خپل هر څه. نن تاسو دا د چا په ځای کې ناستئ، د کم چت لاندې ناستئ او د 7 کاله ژوند د احمد الله رو د مرګ نه بعد څنګه تېر شو. دا بچیان دې په څه باندې راغټ کړل او د کم ځای نه دوی له خوراک سکاک راځي. څوک یې ذریعه شوی دی، څوک یې وسیله ده او ستاسو د ژوند په اړه څونه سختۍ ستاسو باندې تېرېږي؟ دا خو بس الله دغه دی چې بس دلته راغلي زموږ ساسرانه و پېښور کې کرۍ کور خلکو به کرۍ غوښتله. بیا زما دا رور راغی ویل چې دغه دلته ستا وخت نه تېرېږي او راځه بي ستا دیر ته جمال دلته رالم دغه ناستې مې یو بل راله زکات ورکړي، چېرته 100 شي یا 200 شي راکړي، دي وله چېرته یا 100 پیزار والم او خرچه دارونه وي چې 100 وکړي او بس دقلته ناست یو چېرته تللی هم نه شم، مجبوره یم چې بس یو لور مې دا مشره لور مې دا مې ورکړې ده 2 میاشتې کېږي چترال کې مې ورکړې ده او بس دغه شانتي بس کله وږي او کله تږي او بس دغه شانتي غریبانه کله خپل بس اختر کې جړل د سیال کله کوز دکاندار نه په نسیا باندې چپړې ولا ورکړې دي چا ولا ورکړې چې خیر دا به واغوندي او دوا به راته وکړي. دې له جامې بل چا کړي وو جړل اختر کې رانه جامې غوښتلې، جامې بل چا وکړي. دې ماشومې له جامې ونه شو نو بیا سم جړل ما سره جړل ما جړل ما څه به وکړو پلار خو نشته چې تاسو له به جامې وکړي. ماشومې سم جړل چغې والې دغه شانتي پاتې شو چې بس ینو دغه دا روژه را باندې راله. روژې کې دا سخت یو دا لرګي نه اور به سخت زما بچو نه و تېرې کړي چې کله پلار مړ شو نو دغه سختې تېر کې دا اور بلولی نه شي، دا سختې دا خشاکونه غونډوي او دا پخلی کوي. یو بد حالي زما دا مشره مخه باندې جاړي فریادونه کوي. څه به وکړو بس مجبوره یو الله مسره دی. دا زوی مې سار سکول ته ځي، مور وایي راله 10 روپۍ راکړه چې سکول ته لاړ شم. دا 10 روپۍ راله راکړه زه سکول کله رانه پیسې والوې پرچه بوټ علمه کله یو شي علمه کله بل شي نو زه کله ووامه کله بس دغه کومه چې راشي نو وایي زه خو نن ووالمه وایي استادانو زه به استغلی شم څه به وکړم مجبوري ده، مجبوري ډېر غلط شی دی. څه به وکړو الله سره الله به را باندې راوستي نو دا سختې او دا سختې را باندې تېرېږي نو دا ناست یو به دغه رونو سره ورور مې غریب دی او دا پردی کور دی، د رونو خپل کور نه دی چې خپل وی نه بیا څه زما دغه نه خو بس پردی کور دی ورته ناست یو دا پټې کاري په دغې باندې په نیمه باندې نیمه نایکان له ورکوي نیم ځان له مشر ورور وي او زه دغه سره ناست یم چې څه دلته پخېږي هغه خوري او کله وږي او کله تږي او بس ناست یو نو که دغه دی. خورې کله چې په کور کې د بچیانو د سر سوری نه وي
نو هغه کور څنګه وي او کله چې په کور کې پلار وي نو هغه کور څنګه چې یو دغه داسې وخت چېرته و داسې چې وی نو موږ ولې د خفه کېدو چې سوری و زما د سر سوری چې زما بچي سره چاته دغه شوي نه دي ماته شوي نه دي چې پلار یې مړ شو دا اووم کال دی دا پلار د مرګ نه وروسته شوې ده 4 میاشتې وروسته شوې ده دی به پلار نه پېژاندي یو بل ته چې پلار چا ویل نو دی به پلار ویل چې دا زما پلار دی ما ویل دا ستا پلار نه دی دا د رور د ماما دی د پلار بچا په پلار ویل دی ویل زما پلار چېرته دی زه خو پلار ویم دې ته د ماماګانو ته به کله پلار ویل یا بل چا ته ویل دا د ماماګان د پلار دی نشته دا به خفه شي د پلار تصویر دی چې ولي د نو بیا به ژړل زما د پلار ته دغه کاټ راوړی زه خپل پلار وګورم هر سړی اخته د ځان په غم دی دا مشره لور مې بیماره ده داسې بیماره ده د اپنډیسایټ پرېشن یې شوی ده په سختو پردي بل چا نه مې په قرض 3000 روپۍ راواخېسته او دا مې هسپتال ته ورسوله او دا 2 میاشتې کېږي اپنډیسایټ پرېشن یې شوی دا اوس چې ناسته ده دا هغه قرض راباندې دی نو خلک راځي وایي پیسې راکوي ویل مال نشته راسره کله چې راسره وي ستا پیسې به زه درکړم ورور ته مې 2-3 ځله تلیفون وکړل مال پردې پیسې مې اخیستې دي هغه ښځه راځي پیسې رانه غواړي زما ورور وایي چې کله راسره وشي ورته ووایه چې بیا به دله درکړو نو څه وکړو پردې دغه دی نو داسې مجبوري راباندې تېرېږي بای جانه چې نه شو ویلی بس ډېره زیاته مجبوري تېرېږي ډېر زیات تکلیف ده راباندې که دومره تکلیف ده که نه چې سره خپل فریاد چاته کولی نه شو بار ته وتې نه شو خلک راپورې خاندي وایي چې دا پېغله ښځه د بار ته ګرځي د خپل مجبورۍ حال ته چې ګورو که نه ډېر راباندې سختې تېرېږي ډېر مجبوري راباندې تېرېږي دومره روپۍ راسره نه چې زه خپل بچي هسپتال ته ویسم یا چې ناروغه شي یا داسې ایمرجنسي ته دغه شي نه شم هېڅ سیاریان اریانه ناسته یم څه دا خو پېښور کې بد عادت شوي پلار چې ژوندی و ټیم کې او اوس دلته ما دې غر ته راوړي دي نو په دې څه سختې تېرېږي دا سختې دې ونه ولیدلې او دا بیا اوس لږ عادت شوي دي اوس ته سختو سره عادت شو خوری دا بچه دی بس څه وکړو مجبوري ډېر دغه شی دی الله دغه دی هلته هم زما خاوند بیمار د ګردو بیمار نو تله به غریب مزدوري به کوله او راوړله به خو بس چې کله ډېر تکلیف ورته ورسېدو نو بیا بس پرېوت 10-12 ورځې هسپتال کې داخل و بیا صفایانې وکړلو بیا هلته مړ شو بس دغه شانتي بس الله سره ده څه ویلی نه شم بس خوری کې مې 3000 روپۍ چې اپنډیسایټ پرېشن له قرض کړي وو هغه دې اوس ورکړي که لا اوس تر باندې هم قرضه ده نه دي ورکړي که نه چې ورکړي وي نو ولې ما پرې رد کوي ورکړي مې نه دي که نه هغه دا نو اوس غواړي که نه مخه باندې غواړي رانه اپنډیسایټ پرېشن دا 2 میاشتې ته ښځه راباندې وایي چې دا ما پیسې راکړه ما سره خو نشته ما سره چې کله وشي ستا پیسې به زه درکړم هغه په مخه جواب کوي ورته ازږي کې اخوا ده دا ماشومه لور مې لېږلې وه اخوا چې ناسته ده که دې نه بعد اوس 2-3 زره روپیو ته ضرورت راشي خوری څوک به چمګاونډ کې قرض درکړي پیسې قرض کوم کم ځای نه به ورکړو کم ځای نه به ورکړو چې راسره یي نو ور به کړو که نه چې راسره شته زوی مې وړوکی ده د کار نه دی کاروبار نشي کولی دا معصوم دی دا اته کالو ماشوم دی دا چې پلار مړ شو 2 کالو پاتې شوی دی وړوکی و 2.5 کاله و چې بیا دا جینۍ وشوه داسې دغه شانتې سختي راباندې تېرېږي مجبوره یم دې وړو ته ګورم دا مشره لور مې خالي ورکړې ده مال ستا پردی کور دی چې بس څه وکړو مجبوري ده راباندې ورکولو نه وه ماشومه ده خو بس ایسته مې ورکړه ده چترال کې مې ایسته ورکړې ده بس سترګو نه مې ایسته پناه کړې ده سختې راباندې وځي او داسې تکلیفونه دي څه ویلی نه شو نو الله سره ده عمر بچی سرناس یو عمر کم چې د دې کور مشر دی د سیالو بچی دی د خندنو بچی دی د ډېر امیدونو بچی دی د 3 خویندو ورور دی د مور د سترګو هغه یو تور دی زمونږ ستاسو کله بچیان وي د خولې نه خبر ختلی نه وي چې بابا مونږ له دا راوړه نو ماښام په توره تیاره کې سړی په هغه څیز پسې ګرځي چې کله خپل روزګار بند کړي وایي بچنګیرانه کور دا څیز غوښتی خو دلته هغه خبرې بلکل نشته ولې چې د پلار سوری نشته مشر ورور نشته د ګټې وټې سامدن نشته او د چوکیا تندې غرونو په دې سرونو کې داسې د کم طرفه به پیسې راشي چې عمر بچي ته پوره شي عمر بچی بل اوس په سکول کې استاد په څه باندې والی وی چې قاریدور ته څه دي نو پرچکلک د سر نو پرچکلک کور کې نشته بچې مور پیسې در نه کړی ځانه والا نه ولې نه وي ورسره
هیڅ یو سر نه وي نه پرچه کلک په څو دی بچې زده دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانې یما یتیم یما پرچه کلک په څو دی بچو پیابل لیوانې یما یتیم یما یتیم بچو خو څوک تعالی څه واخلو چې بل ځل راځو ستا د لاړو سکول کې څه ضرورت دی عمره شاه ووایه ستا ډېر ترګان دا وخت ګوري ستا څه په کار دي بل ځل چې راځم تا له سره وړه اوس به زه هم مکتبې بیگ نشته سکول بیگ نشته پرچه کلک نشته او نور څه نشته پنسل سکول پیسې شته بوټان څه کېږي چپل کې استاد څه نه وایي په چپړو کې مه راځه وایي وایي دي او استاد نه چېرته دا تپوس نه دی کړی بچې ته دا چپل نه راوړې د دې د نه راوړو څه وجه ده یا تا ورته نه دي ویلي چې زما خو پلار نشته کم ځای کې نه راوړم چا چې پلار کور نه وي نو بیا هېڅ نه وي بچې او چې کله پلار کوري بیا یې بیا ورسئ کور د سر سړی یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانې یما یتیم یما یتیم پیابل لیوانې خبرو عمر بچې خبرې تاسو واورېدې چې کله مې ته تپوس وکړو چې پرچه کلک په څو دی په څو به وي پرچه کلک په 50 به وي 80 روپۍ به وي بچې وایي چې پیزار هم نشته دا یتیم بچې اسیم خوارزار وي خوارزار ځکه وي چې یو طرف ته پلار سورې واخلي په ما او تا باندې یو داسې امتحان راواچوي چې په چم ګاونډ کې د دې بچي سره څومره مرستې کې خپل درځن بچو ته خو د سکول کپړې پیزارونه هر د ژوند هغه خوشحالۍ ورکوي خو په چم ګاونډ کې یو عمر دی چې د هغه پرچه کلک نشته آیا د امتحان کې ما او تا پاس یو که نه یو نو بیا به خامخا خور به هم مخکې سسئ بچې به هم جاړي او هغه استاد به له سزا هم ورکوي کوم استاد چې دا تپوس ونه کړي چې بچې ته بوټان نه راوړې ولې نه راوړې پرچه کلک ستا سره ولې نشته خو نه دا خو د هغه هم فرض نه دي ولې چې د معاشرې هغه سترګې زمونږ غړېدلې نه دي هغه به صرف د بچې نه تپوس کوي چې پرچه کلک چا سره نشته راوځئ او هغه بچې به وهل خوري بیا به په سرو سترګو کور ته راځي مور ته به جاړي چې مور زه خو نن بیا استاد والم سهار به زه بیا داسې سکول ته ځم بیا به مې په پیزار ووهي دا بچې به تر کمې پورې داسې ژوند کوي اخر دا چې سکول به پرېږدي او یو داسې دلدل ته به وردن نه شي چې بیا یې لاره هم خپله ده مخه یې هم خپله ده ولې چې د پلار سوری خو اسې هم نشته تپوس به یې څوک کوي مور خو پسې بولقه بیا نه شي پسې راوړی چې ګرځي چې په کمه لاره لاړو ذمهوار څوک دی جوابدeh څوک دی د داسې مستقبل د داسې بچیانو مستقبل ډوبولو والا هغه انسان څوک دی زه د دې خبرې جواب په ډېرو پروګرامونو کې مې وغوښتو خو ما ته د یو ځګي نه هم دا جواب میلاو نه شو بیا به بچی د 3000 روپو د لاسه د اپنډیسایډ اپریشن د لاسه هم کور پرته وي چې کله په چم ګاونډ کې سوال مینت وشي به 3000 روپۍ هغه به هم 2 ورځې بعد غوښتې کېږي نو د کم ځای کې نه به راځي د عمر مور خو بازار ته وتی نه شي یو خو هغه عمر صاحب دور و دور خلافت چې په نیمو نیمو شپو به ګرځېدو وی چې چېرته کې څوک نهر سم نه ملي ځکه ما ورته ته وایم من آمن بي من بات شبعانه وجاره جائع هغه انسان زما د امت نه نه دی کم چې په مړه خېټه وده شو او د دو ګاونډی نهر سملاست کاکا ستاسو نوم دی قرا دی نوم دی قرا سکول ته ځې ولې نه ځې مدرسې ته ځې مدرسې له قرآن مجید وړې که سپاره وړې څه وړې پاره وړې پاره دل چا اخېستې بچو باجي دل درکړې او بابا څه شو بچې پلار څه شو مړ شوی دی تا لیدلی بچو ښه ملګرو دا یو بچی را سره ناسته ده دې نه خو تپوس نه شو کولی ځکه د پردي کور ده
خو شکیله بچی را سره ناسته ده چې دا پوهه ده پلار یې هم یاد شي د دې د وړاندې د دوی سره به یې د ژوند څخه ښایسته ښایسته وختونه تېر کړي. شکیلې بچی نه تپوس کوو چې د پلار په ژوند کې څنګه وخت تېرېدو او اوس ستا ژوند څنګه تېرېږي. بچی څنګه بچی وخت څنګه تېرېږي؟ تاسو چې کله مدرسې ته ځئ که نه مدرسې ضرورتونه د اختر کپړې پیزارونه دا دله څوک هلي؟ د خوا خلک راله جامې راکړي یو شی راله راکړي بل شی راله راکړي ځان یې پې دغه وکړو. ما پلار چې ژوندی و نو هر څه به راله راوړه. اوس زما ماګان دي نو ژوندی ورسره ډېرو بچی اوس نشته؟ نه نشته اوس. سکول ته ځې بچی؟ سکول ته ولې نه ځې؟ نه ځم سکول ته. مدرسې لرې؟ څومره سپاره؟ دویمه سپاره. چا چې پلار نه وي نو بیا څنګه ژوند تېرېږي بچو؟ داسې خوار ژوند تېرېږي. خوار ژوند تېرېږي. خوار ژوند څه ته لکوټې بچی دی کوم چې ستا ترګان لیدونکي دي که نه هغوی ته وایي خوار ژوند څه ته وایي په هغې ژوند کې څه نه وي بیا؟ هېڅ سم نه وي. جامې نه وي پیزار نه وي سم نه وي. بنگڑے اما یتیم اما یتیم پی اب لے بنے اما یتیم اما یتیم پی اب لے بنے اما یتیم اما. خو زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر په نوم د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر دي. ستاسو د دیر ډېر غیرتمند خلک پکې هم دی زموږ سره. هغوی وایي داسې یتیمانانو بچیانو لا داسې کورونه وګورئ هغه دردېدلي خلک وګورئ چې د کومو بچیانو په سر باندې سوری نه وي. دې پیسو کې د دې بچي چې کم د سکول کمې دی د دو کم پرچکلک نشته پیزار څه نشته هغه پې وکئ. کم وروڼه چې هم دی مسافر دي هغوی ته څه وینا کوئ چې ستاسو سره مرسته وکړي. چا چې رالېږلي هغوی ته به څومره دعاګانې کوئ څه ضرورتونه چې دي هغه به دې وکړئ انشاءالله. ډېر زر دی چې راځم او تاسو سره به ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکه وکړم چې ستاسو غیرتمند پښتانه وروڼه به یې رالېږي تاسو ته. ډېر زیات به دواګانې کوو زموږ ستاسو نه چې دا روپۍ راته په کروړونو بدل دي ولې چې موږ سره نن سبا 50 روپۍ را سره نشته او دا را باندې دومره بدل دي که نه چې کروړونه روپۍ چې دې راکړي نن او دې باندې زه د خپل بچو ضرورت دفع کوم او د پردۍ دغې نه به دغه یم نو تاسو ته به ډېر زیات دواګانې کوم تاسو ته او زما بچي به هم تاسو ته دواګانې کوي او تاسو به یادوي په مخه باندې به دا یتیمانان تاسو ته ډېر زیات دواګانې کوي نو دا دوا نه هېڅ موږ دغه نشته تاسو دغه دوا کوو نو او دا روپۍ راته په کروړونو بدل دي په لاکونو بدل دي نن دا روپۍ ولې چې موږ نن مجبور یو چې موږ سره بیا نو موږ سترګو لاندې به دا روپۍ نه راتلې ولې چې نن تاسو دا روپۍ راله راکړې نو زه یم چې دا لکه ټوله دنیا چې راله دې راکړي دومره راته دا دغه دی نو هېڅ زموږ دغه دوا ده نو نور څه وکړو دوا نه علاوه هېڅ نه شو کولی تاسو ته او ټولو مسافرو ته به دوا وکړو ټولو خلکو ته څوک زما بچو سره ښېګړې کوي او امداد کوي او دواګانې به کوو نور څه به وکړو څوک زما په بچو خفه کېږي او د 2 روپۍ امداد کوي را سره نو خدای دې په خپل دغه خوشحالۍ ډک کړي په خوشحالۍ په دې دنیا کې په دنیا کې خوشحاله کړي. ښه ملګرو دا و د چوکیاتڼ هغه پروګرام د احمد الله رور د کور نه د احمد الله رور د بچیانو سره و تاسو وکتو پروګرام څومره درد و پکې څومره سختې وې د دوی د کور دا منظر به هم تاسو کتی شئ کوم چې د ماما سره ژوند کوي هغه هم پردی کور دی خپل یې نه دی ماما یې په دې کور باندې زمینداره کوي نیمې د نیخانانو له نیمې دوی له مقصد د خبرې چې کله بچی یتیم شي د سر سوری نه وي نو هغه بیا عموما هم په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې د هغې دیوالونه نیمګړي د هغې خوشحالۍ نیمګړي د هغوی اخترونه نیمګړي کمې خوشحالیانې چې په ژوند کې راځي او رنګونه ورکوي هغه خوشحالۍ دلته عموما پې کوي ولې یو عمر دی چې کم تعلیم کوي تاسو واورېدله مور یې څه وایي وایي د پرچکلک له کبله یې 2-3 ورځې وهلو خوړل زما سرکاري چې کم مشران دي کم چارواکي دي کم نوی پاکستان دی زه یو غیر سیاسي انسان یم د انسانیت په درد پسې ګرځو چې کم ځای به داسې یتیمانان وي کم ځای به داسې سختې وي چې د اخلاص ټیمو ته ځان ورسوي ځکه چې اخلاص یو غیر سیاسي تنظیم دی موږ ته تپوس دا کوو د دې کور څه ګټه وټه شته که نه موږ هېڅکله دا تپوس نه دی کړی چې د دې بچې پلار د کومې پارټۍ سره یا دا بچې د کومې پارټۍ سره دی یا د دې کور خلک کومې پارټۍ له ووټ ورکوي نه د انسانیت په خدمت کې نه خو موږ دا سوالونه کړي نه خو دلته څه معاینې لري ولې هر هغې کور له ورځو چې په هغې کې ووټ نه وي
په هغې کې لوی ماشوم نه وي، په هغې کې د 18 کالو ماشومان نه وي چې د هغوی ووټ هم نه وي. خو د نوي حکومت نه، د یو نوي دور نه، یو نوی سهار ورته دوی وایي چې راغلی دی. دې ټولو ته به سوال کوم، که دیر ته ورځم، که سوات ته ورځم، که میدان ته ورځم، که د درګۍ اسحاق کوټ او د پښتونخوا په کم ګوټ کې ګرځم، نو یتیم بچی هم دقسې دی. د پیزارو به لاس هغه په سکول کې وهل خوري، د کپړو باندې هغه بچی وهل خوري. په کار داسې ده چې داسې بچیانو له یو داسې پالیسي جوړه کړي چې دوی خپل تعلیم وکړي، د معاشرې یو غټ سړی ته جوړ شي، او دا هم په راتلونکي وخت کې د ملک دپاره څه خدمت وکړي. که چېرې دا سلسله داسې وچلېده چې یتیم بچی به د خپلو ضروریاتو له کبله سکول نیمګړی پرېږدي، نو هېڅکله هم دا معاشره ترقي نه شي کولی. په ټرانسفرمر، په کوڅه، په لاره، په وله باندې هېڅکله هم قوم ترقي نه شي کولی. که مونږ ترقي کوو نو پکار دا ده چې داسې بچیانو له داسې خلکو له داسې پالیسۍ جوړې کړو چې دوی د ژوند په تېرولو کې د خپل ځان سره مخ په وړاندې بوځو. کله چې د کور ته رادننه شو زمونږ په څنګ کې دا بچی تاسو کتی شئ اقرا، د خو تیز باران ورېدو خو خپیال ویښپې ګرځېدله. ولې چې د بچي پیزار نشته، د سرسوری نشته، پلار نشته، او چې پلار نه وي نو ژوند ډېر زیات پې کوي. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو. د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.